بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ماسټر خورشید اقبال. نننی ټاپک د استادانو د ټیچرز برادرۍ وړو ته د سبق ښوولو سره تعلق لري. چې موږ به وړو ته یو څیز څنګه زده کوو. اول به موږ دا وپېژنو چې تعلیم څه شی دی که نه. تعلیم ماهرینو تعلیمو د ایجوکیشن خپل تعریفونه کړي دي او لفظي معنی دا ده چې څه زده کول، جان نه په څه پوهېدل، څه یو علم حاصلول. ارسطو وایي که نه چې د سچایۍ د تلاش نوم تعلیم دی، د رښتیاو د تلاش، د غلط او د ټیک کې د فرق راوستونکي پوهې د تلاش نوم چې دی هغه ایجوکیشن دی. او امام غزالی هم دغه وایي چې د انسان د تربیت او د کردار د جوړولو نوم چې دی هغه ایجوکیشن دی. تعلیم چې دی هغه بیا دوه قسمه دی. یو ته موږ وایو رسمي تعلیم، رسمي تعلیم بلکې دا په 2 نمبر باندې دی. دې ته به زه 2 ولیکم او دې بل ته به ولیکم غیر رسمي تعلیم. غیر رسمي تعلیم هغه دی چې د هغې دپاره د یو مربوط طریقې څه ضرورت دی. لکه مثال په طور باندې هر ماشوم په اظهار پښتو کولی شي. دا د غیر رسمي زده کړي دي، د معاشرې نه، د غریب د غاړې نه، د خپل مور پلار نه زده کړي دي. دې ته غیر رسمي تعلیم ویل کېږي. زموږ د کورونو ټول ماشومان په ښه لاس اوس کېږي، د وړوکوالي نه سکول ته رانغې راغلي، دی د مور پلار نه زده کړي. دې ته غیر رسمي تعلیم وایي چې په هغې کې د یو ادارې او د یو مربوطو نظام څه ضرورت نشته. اوس دلته چې موږ دا کوم چل کوو دې ته وایي رسمي تعلیم، چې د هغې دپاره د یو ټایم، د یو نصاب، د یو زیږي، یو مربوط ضابطه، یو قانون، یو ټایم ټیبل وي او تب خلکو ته په هغه طریقه باندې کار کوي او تعلیم ورته ورکوي. دلته کې موږ په دې سکول کې چې موږ اوس دا ناست یو دې ته رسمي تعلیم وایي، یا د مدارسو یا د سکولونو کالجونو دا ټول چې دی ته رسمي تعلیم وایي. اوس موږ خپل ټاپک ته راځو. یو دی تعلیم او بل دی تدریس. ته چې ماشوم ته چې خپل شاګرد ته څه څیز زده کوي او په کومه طریقه ورته زده کوي دې ته تدریس وایي. اوس د تدریس دپاره مختلف ډېر شی خبرې دي چې تدریس به موږ څنګه کوو. په هغې کې نن چې زه تاسو ته کوم ټاپک ډسکس کوم هغې ته ویل کېږي پرنسپل آف ایجوکیشن، اصول تعلیم. اصول د تعلیم، د تعلیم او د تدریس دواړه چا زده کول او چا ورته ښوول، دا د انسان د پیدایش سره دا طریقه شروع شوې ده. د هغې وخت نه راواله دا موده چې په دې کلاس کې موجود یو د دې وخته پورې مختلفو خلکو په دې تعلیم کې تحقیقونه کړي دي او د هغې د مربوط کولو، د ښه کولو، د هر وخت د تقاضو سره د هماهنګ کولو دپاره یې خپلې ایډیاګانې او خپلې تجزیې او خپل تجربات پیش کړي دي. د هغې نه واله تر دې وخته پورې چې ټول ماهرین تعلیم په کومو خبرو باندې متفق شوي دي پنځه خبرې. نمبر 1 په هغې کې ته چې ماشوم ته یو خبره ورښیې که نه نو اول به معلوم سي نامعلوم کېږي او د ماشوم هر یو علم حاصل کوونکي تا ته چې دا کوم څیز دې کس ته ښیې که نه ده ته د دې متعلق څه نه څه معلومات دي. کوم څیز چې ده ته معلوم دی هغې ته ویلی کېږي معلوم. د هغې نه به ده نامعلوم تر کوم چې ده ته نه دی یاد، کوم چې ورته نه دی معلوم هغه به ورته د هغې په ذریعه باندې ښیې. خو اول به ده د معلوم نه شروع کړې. لکه مثال په طور باندې ته ورته د نبي علیه السلام سبق وایي نو ته ورته چې د نبي علیه السلام نوم در ورځي، ته ورته زموږ پیغمبر څه نوم دی؟ دی محمد صلی الله علیه وسلم. ته ورته چې د هغه د پلار عبدالله نوم دی، دا اوس ته پته نشته. ته ورته چې د هغه د مور د دا نوم دی، دا ځای پیدا شوی دی، په دې ځای کې پیدا شوی دی. نو دا کوم څیز چې اته معلوم دی د دې نه به ته شروع کړې او نامعلوم طرف ته بیایي. مثال په طور ته رایټینګ یې د کشف ماشوم دی، ته ورته هلته دا کرښه ورځي، دا ورته ورځي نو د دې نه
دې نه ټیټه بوزه د دې نه هم د دقې کرښې 7 ته بوزه ٹھیک ده هم د دقې کرښې 6 ته بوزه چې کوم څیز ماشوم ته معلوم دی د هغې نه به موږ ماشوم را شروع کوو او نامعلوم کوم څیزونه چې ورته ته خو وغواړې هغه ته نه دي معلوم هغه ورته په مخه باندې ښیه هغه میټر پېژني ٹھیک ده خو هغه سالډ لیکوډ ګیس نه پېژني شوړې دا سالډ قسم دی دې ته لیکوډ وایي دې ته هغه سالډ لیکوډ ګیس پېژني خو هغه د مالیکیولز چې دي د هغې باندې څیز باندې دی پوه هغه ورته and so the atom د بیا نیوټرن پروټون الکترون ته په هغې باندې ورته بحث کولی شي دویم نمبر اصول چې دې باندې زه ټول پوه شم دویم نمبر چې دی که نه دې ته موږ وایو آسان سي مشکل کی طرف یو ټکی یو خبره یو آیډیا یو کانسپټ چې ته ورکول غواړې او په هغې کې هغه ته کوم آسان څیز دی تاسو وګورئ تاسو به په یو کتاب کې دا نه لیدلي چې سالډ لیکوډ ګیس یې مخکې ډسکس کړی دی میټر وروسته داسې به نه چاته داسې تاسو کتاب کولی شئ اول به تا آسان څیزونه ورته ښیي اول موږ ته ناون د ماشوم ته دا ایسته کړو که نه ناون به جوړې داسې شته چې هغه بېنومه زه به یې نام درکړم هغه به چاپېره سوچ وکړي هغه به پته چې ګټه خو جوړې ګټه نوم دی هغه چې هوا هوا خو هوا نوم دی دا ورته ناون وښو ناون اوس دته آسان دی وایي ستا څه نوم دی هغه به زمانه دا نوم دی اسرار نوم دی بهادر نوم دی ښه به جوړې دې ته ناون ویلی کېږي دا اوس آسان دی که نه دې نوم ته ناون ویلی کېږي اوس د دې نه به تا آسان مشکل طرف ته هغه ته کامن ورته نه دی معلوم پراپر ورته نه دی معلوم یا ورته دا معلوم دی کاونټیبل انکاونټیبل ناون ورته نه دی معلوم یا ورته ابسټریکټ نه دی میټیریل کا دا ورته نه دی معلوم د دې آسان نه شروع کا او سو آن ګران طرف ته روح هو بیا دغسې د رایټینګ خبره ده په رایټینګ کې به ورته هم موږ په دې دغه کې ستاسو سره په دجسم چې دا واړه ګلاسونه دي داسې ګرځې ورکړي یې دا موږ په وړو باندې نه کوو د نرسریو کېږي په کلاس کې دا کرښې چې کوئ دا دلته آسان دی او د دې نه به ډېر مشکل طرف ته ځي ایس چې ورته کله ښایي نو داسې داسې نښې ورته کوي تاسو چېرته کتاب چیک کوئ دا چې دا کرښې زده کړې نو په دې کې ته وګوره څو ایسونه ده یې زده کړه اوس دا یو اصول چې دی که نه دا ډېر زیات لازمي دی مقرون سے مجرد کی طرف میټیریل نه نان میټیریل طرف ته باید تماشا بیایي لکه ما تاسو ته اوس د ناون خبره وکړه دته پراپر ناون معلوم دی د ابسټریکټ ته بوځه ښکاري د الله تصور ورته ورکړې د خانه کعبې نه الله تعالی طرف ته ته لاړ شي ٹھیک ده په دې طریقه باندې او بل ډېر اسان مثال مې په ذهن کې راغی لکه دوه پنسلې څو شي څلور اوس پنسلې دې ختم کړه 2 جمع 2 is equal to 4 صحیح ده اوس د 2 دا کانسپټ هغه پېژندلی دی خو مخکې ته چې په میتھس کې ته لاړ شي نو بیا 2 ورک شي 1 2 3 ورک شي که نه خو x plus y دا شیزونه شروع شي د دې نه چې ته ورو دې ته راتللی شوی چې تا د 5 روپونه 5 plus 5 is equal to 10 ته بوځي پور نمبر چې دی دا هم انتهایي لازمي خبره ده دې ته موږ وایو پرنسپل اف مومنټ ٹھیک ده اصول حرکت ورته موږ وایو اصول حرکت داسې شی دی که نه چې په دې کې ته د خپل تعلیم ماشوم ته د خپله خبره ورته په داسې طریقه باندې ښیې چې هغه پکې څه حرکت کوي هغه پکې هم څه خوځي راخوځي اکټیویټي بیسي ده ته ورته رایټینګ اکټیویټي ورکړي ته ورته وایي دا کارتون جوړ کړئ ته بهر وباسې ته ورته وایي چې هلکه راځئ دا اصول دلته کلاس کې دومره واړه دي دې کې دومره دي دا پلس کوي ته انټرویو بیس باندې راځئ دې سر نه د کرکټ په باره کې تاسو په پی ایس ایل باره کې د انټرویو وکړو نو هغه به په حرکت کې راشي دې سره به دلچسپي پیدا کېږي دا زموږ اصول حرکت دی یعنې داسې بنئ چې صرف ته لګیا او صرف ته په حرکت کې او چې ته ورته تعلیم ورکول غواړې هغه دا ته ولې ناسې داسې بنئ هغه په دې کې د ځان سره انوالو کې او اکټیویټي بیس باندې دې به تا دغه کې اخرنی چې دی منظم نمبر چې دی که نه نو دې ته ویلی کېږي نفسیاتي طریقه یا اصول ورته هم ویلی کېږي صحیح ده
د دې سره بیا یو ټاپک بیا بل ریلیټډ دی په هغې باندې بیا انشاءالله ورځ چې تاسو ته کلاس وایم نفسیاتي طریقه تدریس به داسې چې ته چې د ماشوم ته دا سخی که نه نو دا د دې نفسیاتو د دې مازغو دی چې څومره څه زده کولی شي د دې مطابق پیدا او په داسې طریقه باندې به ورته ښیې چې د ده دا نفسیاتي سایکالوجي دا د دغې عامې سایکالوجي نه بدل دي دا چېرته سټډي کوي زما په زه ورته چېرته کلاس هم که چېرته موقع میلاو شوه نو دا ایجوکیشن سایکالوجي به دې ورته زه کړی ځکه هغه د دې سره د دې اصول سره هغه ډېر زیات ټک دی نو ته به ماشوم ته د خپل طریقه دا تدریس به ورته په داسې طریقه باندې ورکوې چې د هغه د نفسیاتو لکه داسې ته نشې کولی چې مثال په طور باندې اوس یو ماشوم اماده نه دی د هغې کې بیا اصول یا امادګي ده او ډېر شی خبرې پکې دي چې هغه دې ته غاړه د سره نه ده ښودي چې زه میتس زده کوم او ته ورته لګیا یې او ته ورته وایې چې LCM او HCM او دا کیسې دې ورته شروع کړي دي هغه له سره دا زده کولی نه شي نو چې د هغه نفسیات دې خبرې ته تیار شي بل هغه صحیح زده کول غواړي او په سمه طریقه باندې زده کول غواړي دا به ته په خپله باندې اډجسټ کې په خپله باندې به تا ځان له داسې لارې ګوري چې زه څنګه دا خپل څیز د ده د نفسیاتو مطابق کما چې هغه دې خبرې تل کېږي او زما دا هغه چې دا افیکټیو شي پیدامن شي او دی رانه صحیح زده کړي دې کې اوس تاسو څه دغې تپوس یا په کوم څه باندې شکل معلومات وکړئ چې زه درته تیار کړم افیکټیو مطلب څه پیدامن تاسو وایئ څه پیدا یې دا خبرې درته معلومې وي